ټول شه نعره تکبیر نعره تکبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ظالموں جواب دو ظالموں جواب دو ظالموں جواب دو بسم الله الرحمن الرحیم زبا تشکر ډیر معزز مشرانو کشرانو پسټیج ما سره مخامخ علماء کرام زما د پارټۍ ورکر او دلته راغلي ټولو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو رونو نن چې مونږ په کومه موضوع او په کومه مسله راغونډ شوي یو هغه تاسو ټولو ته پته ده چې دا یوازې د شب قدر یا یوازې د پېښور مسله نه ده دا د ثابت KPK او بیا زما د یو کمزوري سوچ مطابق یوازې د پاکستان نه چې د ثابت امت مسلمه مسله ده وجه دا ده چې نن دې ظالمانو مونږ هغه زمونږ داسې یو هستي شهیده کا چې قسم په خدای هر کور یتیم کو زه محسوسوم چې نن هر کور کې دغه آواز دی هر ګړۍ کې دغه آواز دی هر مسجد کې دغه آواز دی نو ما نن یو آواز راکړئ دا آواز د حکومت دا پولیس دا ایجنسۍ دا کمزوري شي جواب راکړئ چې د دې جابر حکومت نه د دې ظالم حکومت نه دغه به موږ د شیخ ادریس صاحب د وینې تپوس کوو شیخ صاحب خو داسې وسلي وه علماء کرام ناست دي چې هغه د هرې پارټۍ هر چا ته هغه یو مینه ورکړې وه بیا دې سره سره هغه به صرف د خپل دین او د اسلام خبره کوله او ورونو تاسو وګورئ د الیکشن په کمپین کې وګورئ چې هغه به ما ته یو خبره کوله چې تا نه خو زه په اسمبلۍ کې ترانسفارمر نه غواړم تا نه سړک نه غواړم خو ته به صرف او صرف د مسجد د امام او د دې پټکي د حیا خیال ساتي او ورونو د دې خیال الله ساتلی دی ستاسو وړاندې دی چې لږ څنګه په بېدردۍ شریک کړو او هغه د الله پاک کوم د عزت برابر کړو دا هر مسلمان غواړي چې الله ما له داسې د عزت مرګ راکړي خو نه شهادت هغه ورکړو الله پاک د ټول پاکستان نه دنیا سیکو او انشاءالله الرحمن چې موږ ژوندي یو جمعیت الاسلام وي دا مدرسه وي دا مسجد وي دا آواز به شیخ ادریس صاحب قایم او دایمي قایم او دایمي به ساتي انشاءالله او نو ډېر په افسوس سره زه خبره کوم دا زما خبر دلته به پولیس والا ایجنسۍ والا میډیا والا ناست دي چې دا زما نننی تقریر دا خو اوس د موجوده DPO صاحب ته لږ ورسوئ بله ورځ زما IGP صاحب سره میټینګ و او ما ته وویل چې انشاءالله الرحمن موږ څه کار کړی دی خو د پرونه داسې زه د DPO صاحب سره رابطه کوم او دی زما نمبر کټی نه اوچتئ دا د PTI ګورمنټ دی دې به ماته دفاع راکړئ چې زه دې د شیخ ادریس صاحب د حال احوال تپوس کوم او دې ماته جواب درنه راکړئ دې به ماته د هغه غږ راکړي دې به ماته د هغه مجرم سره راکړي نو یو خبره درته کوم ماته د دې جواب راکړئ که زما کاهب نن زما کاهب اعلان وکړو چې روزي
پاکستان بند کړي نو کم از کم تاسو ولا صوبه پاتې دی یو کنه نعرہ تکبیر لبیک لبیک قائد اشاره کوه قائد اشاره کوه ورونو زه خو ډېرې خبرو باندې پوهېږم نو بیا داسې په سټېج باندې چې علماء کرام ناست دي د هغوی مخکې زه خپل تقریر مناسب هم نه ګڼم ځکه دومره علم مې نشته دی خو دا یو خبره کوم چې دا اواز دا انشاءالله دا جدوجهد دا کوشش دا جاري وساتئ چې هغه زموږ د هرې پارټۍ سره تعلق لري نو نن زموږ یو هغه عالم یو هغه هستي شهید شوې ده چې هغه د سیاست سره سره صرف او صرف د مسجد او د مدرسې او د تعلیم خبره به یې کوله بله خبره به یې نه کوله بیا وروڼو دې سره سره خصوصي او سپېشل چې د شیخ ادریس صاحب په عمل کې مصرانات دي نو د علماء کرام ناست دي پرون تاسو یا بله ورځ مړه تاسو د اسمبلۍ د اجلاس وکتو هغې کې یو ممبر راپسي او هغه دا یو خبره کوي چې نه علم ته خطره ده او نه مسجد ته خطره ده او نه مدرسې ته خطره ده نو وروڼو زه خو ډېر نه پوهېږم موږ خو ټول پښتانه خلک یو د هرې پارټۍ سره تعلق لرو خو علم سره مسجد سره مدرسې سره خو زموږ د ټولو هرې پارټۍ والا تعلق شته نو دلته کې تا هغه خپله ملبه او دا خپل توانه زموږ د عوامو اواز دا ته دفن کول غواړې دا به رانه ته دفن کړې دا ستا هغه پلار هم دې دفن کولې ورونو زه ستاسو ټیم نور نه اخلم ما ته پېښور یونیورسټۍ کې طالب علمان ناست دي د هغې پروګرام د هغې نه به ځان رسوم خو انشاءالله زه د خپلو مشرانو نه به ټیم اخلم او تاسو ته زما د اوس ته که هغه د چارزري خلک دي که د پېښور خلک دي او که هغه د ثابت KPK خلک دي انشاءالله د شیخ صاحب په شهادت کې به زه په خپله علاقه یو پروګرام کوم مشرانو نه به ټیم اخلم او ورپور د اوس ته وجه دا ده چې هر مشر ته هر کشر ته هر ورکر ته دا څوک رسېدلی شي زما دغه خې به اوس تاسو ته دعوت دي او دې سره سره زما خپلې پارټۍ سره سره زما ټولو پښتنو ته دعوت دی چې نه زمونږ بل علم شهید شي نه زمونږ بل علم د سوکلات څوروړي او زه نن دې ناکام ګورمنټ ته دا وایم چې زما د علماء کرامو له سکیورټي ورکړه دې له تحفظ ورکړه بس ډېره وشوه مونږ باقي سفر نه شو کولی او انشاءالله مونږ امید ساتو چې زمونږ خپل قاید مونږ ته اشاره وکړه د هغه د حکم انتظار کوو نو انشاءالله زه د خپل د قاید په حکم د حضرت شیخ صاحب دپاره خپلې وینې ته د الله په قسم چې تیار یم انشاءالله ډېره مهرباني والسلام جزاکم الله جناب اجاز خان د پرجوش تقریر نه پس الحمدلله تنگ خونی ہے کنا ماشاءاللہ تنگ خونی ہے کنا دا الحمدللہ دا حضرت شیخ صاحب کرامت دیو گورے سومر خلی موسم او سومر خلی هواگانے دعوت خطاب ورگوم دا جمعیت علماء اسلام تحصیل شو قدر امیر محترم حضرت مولانا مفتی عبید اللہ نصر دامت برکاتهم دا چهاری راشی اور دا خپل